ارسل رسوله بالهدى چرا لګلې دې راویلېګو رسول خپل پیغمبر خپل چې مراد ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ودین الحق یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نی غلار خودلا د نی غلار مالک او سختنی کو ودین الحق او حق دین ورته ورک قرآن ورته ورک شریعت ورته ورک تاج د ختم نبوت ورته ور پسر کو دا د څه لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تینی غلارم ورکړه ورته یو خودلا او د امت د هدایت اغه قانون قواعد دائم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حواله کړل او دین حق ورته ورک دا د څه لپاره ليظهره علی الدین كله چې دا اوچت راشي غالب راشي بالا راشي سربلند راشي لول راشي علی الدین كله په ټول ادیان باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت دا د عیسی علیه السلام د شریعت نه لوړ دی او بهتر دی نو به د هندوانو هغه مذهب په کوم ځای کې پاتې شو او د قرنګي به د مجوسیانو هغه دین په کوم ځای کې پاتې شو کم یو دین کم شریعت چې دا الله جل شانه د هغه دین نه چې الله را لېږلی د هغې نه لوړ شي نو دا به الله جل شانه ته څومره عزتمند دي نو الله جل شانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اتک سره د نورو پیغمبرانو شریعتونه دا منسوخ کړل د قرآن عظیم الشان پر اتک سره نور آسمانی کتابونه منسوخ کړل منسوخ څه ته وایي چې ایمان به پې لرو چې څومره کتابونه د الله د خوا نه راغلي دي په دې باندې زما ایمان دی اوس یو مسلمان وایي چې یاره د عیسیانو دا کتاب د عیسی علیه السلام دا کتاب دا انجیل خو زه نه منم اگر چې تحریف پکې ولې نه دی شوی خو ایمان خو به پې لري او بیا هغه کله چې د الله د خوا نه راته په هغې کې خو تحریف شوی نه دی او خو عیسی علیه السلام ته حواله شوی دی نو په هغه کتاب زمونږ ایمان دی که څوک ووایي زما په ایمان نشته دا مسلمان نه دی دا کافر دی دا که ښځې او که سړی دا که عالم او که بزرګ او که مولای خو چې د آسماني یو کتاب نه انکار وکړو دا مسلمان نشي پاتې کېدی دا کافر دی الله دې موږ تاسو وساتي دغه رنګې د موسی علیه السلام شریعت څومره لوی شریعت دی چې الله جل شانه د موسی علیه السلام ذکر په قرآن عظیم الشان کې تقریبا 115 کرته کړی تقریبا د موسی علیه السلام قصه الله جل شانه ذکر په قرآن عظیم الشان کې ډیر کړی دی دا ولی د موسی علیه السلام قوم دام سخت ډیرو موسی علیه السلام رسولم دی او نبیم دی د موسی علیه السلام کتاب تم په نورو کتابونو باندې امتیاز ډیر حاصلو تورات ډیر لوی ډیر عظیم کتابو خو هغه کتاب هغه شریعت دا د قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اتک باندې منسوخ شو اوس که څوک وایي چې زه د موسی علیه السلام امتی ما او داغه په امت ما دا خبره به ټیک نه وي څه به وایي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی ما بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امتی کېدو تمنا دا چا کړې وه دا چېرته زما او ستا غوندې یو ګناهګار بنده کړې وه نه دا د الله ولی کړې وه دا تمه نه دا کوم د بل پیغمبر صحابي کړې وه مرګري نه دا چا کړې وه دا موسی علیه السلام دا تمه کړې وه الله چې ته زمانه وروستو به داسې پیغمبر لیږي اخیری پیغمبر به ته داسې ځوان او داسې حسین پیغمبر لیږي
چې دغه امت ته به ته داسې شریعت ورکې، داسې اصول به داسې فروع به. اصول یاد ساتئ، د ټولو پیغمبرانو د آدم علیه السلام نه تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری د دین اصول الله یو ټاکلی دي، خو ولې فروعي مسائلو کې دي کې فرق راغلی دی. نو محترمو، موسی علیه السلام دا ارمان کړی، دا تمنا کړی کاش چې دغه پیغمبر امت زماوي او یا زه د دې پیغمبر په امت کې وي. وګوره عیسی علیه السلام ته الله جل شانه وی اتفاقی مسله ده، د قرآن او د حدیثو متواتره او ثابته خبره ده چې عیسی علیه السلام با قرب قیامت ته نږدې په جامع مسجد دمشق کې راکوزیږي، په مناره شرقیه باندې د فرشتو په وګو باندې به داسې لاسونه چولي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې ویښتو مبارکونه به دا اوبه داسې څڅیږي لکه ملغلرې، لکه یاقوت، ښایسته مخ خاوند به د عیسی علیه السلام ویښته مبارک دا نیغ نیغو، د عیسی علیه السلام ویښته دا سیده و، خو ډیر ښکلي ویښته د چا تاسو ته پته شته په پیغمبرانو کې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. شمائل الترمذی وګوره، په دې کې احادیث دي د ځوانانو احادیثونه پکې، صحابو نه پکې احادیث روایت شته دي. هغوی فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښته مبارک دا خو اوارو خو یو ول پکې و، دا ویښته ډېر ښه ښکاري. سوچ هم کړی دا ځینې ویښته که د ګیرم ډېر نیغي نو وګوره ډېر ښه نه ښکاري، هغه ډېر ښه ښکاري چې داسې یو ول پکې، او بیا خاص کر د سر ویښته، او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر مبارک کې ولاړي، او څومره ښکلي ویښته دي. هغه ویښته چې امتیان یې اوس هم وګوري په هغې باندې ځان قربانوي، هغه ویښته چې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه به ځان سره ساتل د څه دپاره چې الله جل شانه د دې د برکت نه موږ ته فتح نصیب کړي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښته مبارک دا ولولو، او اکثر رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښته مبارک پریخي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویښته کم کړي دي او سر مبارک یې خریلی دی، نو دا ګوره د حج او د عمرې په دوران کې خریلی دی. ویښته پرېښودل دا ګوره سنت دي، د غوږونو پورې د سټه پورې، او بیا همداسې آزاد پرېښودل چې کومه پورې ستا ویښته اوږده ولاړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویښته مبارک شاته اړول او په دې منځ کې به ورته لار پرېښودله. موتا به ویښته پرېږدو، خو د پاسه به پې ښایسته ټوپۍ پټکې په سر و، ښه درنې ټوپۍ ځان ته پیدا کوي، ښایسته پټکي ځان ته پیدا کوي. دا د چا سنت دي؟ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي. بس مخکې پسې مزه د چا طریقه ده؟ دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. بس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه شوله، بس دغې طریقې وګټله، دا الله ته نږدې ده، دا جنتی طریقه ده، دا د هدایت والا طریقه ده. محترمو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راتګ سره ټول ادیان دا منسوخ شو، لیظهره علی الدین کلی، چې ستا دا دین دا غالب راشي، دا لوړ راشي، دا مقام حاصل کی په مخکینی ټولو دینونو باندې. زما محترم ورونو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت موږ او تاسو ته د هر چا د اطاعت نه مخکې دی، موږ ته په سر سترګو منظور دی. اگر که ظاهري پکې ما تا ته څه پیچیدګي ښکاري، ما تا ته په هغې حکم منلو کې څه تکلیفي، اگر چې زما ستا عقل هغې باندې ټیک کار نه کوي، زما ستا عقل یو وی او رسول الله صلی الله علیه وسلم بله فرمایي، د چا به منو؟ د عقل به منو که د رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم به منو. ځینې احکام داسې راغلي دي که ته ورته سوچ کې یاره دا خو داسې پکارو، خو نه، هغه الله جل شانه رسول الله صلی الله علیه وسلم
الله جل شانه خپل مخلوق مسلمانان بندگان معلومي، رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امتین معلومي چې دي څه کوي. حضرت علی سے فرمای یرا وای که عقل ته خبره واله وای دین خود عقل شیز نه دی، زمو استاد دین دا د عقل سره تعلق ساتي، خود عقل شیز ګور نه دی چې ارثبت عقل تعالی. حضرت علی سے فرمای یرا وای که دین د عقل شی وي نو عقل خدا وای چې مونږ په دې موضوع باندې ګرځو کنه، نو مونږ ته باید حکم شوی وي چې د موضوع د لاندې طرف مسه کوي. څو کوي ځکه چې ګرځي په کوم ځای باندې هغه ځای په خاورو ناولې کیږي کنه. نو حکم باید شوی وي چې د موضوع په دې لاندې په دې تلو باندې مسه وکړي، خو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو مسه په دې بره طرف باندې وکړي. نو بس دین کې عقل دا نه چلیږي، هلکه دین کې عقل چلی نه چلیږي کنه، دین کې عقل نه چلیږي. دین څه شی دی؟ وای نقل او نقل د چا؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کوم احادیث راغلي او د صحابو نه موږ ته را رسیدلی دي بس دغه ته نقل وای. قرآن موږ ته په نقل را رسیدلی دی، د یو ډلې نه بلې ته، د بلې نه بلې ته، د بلې نه بلې ته، د بلې نه بلې ته، حتی الان چې الحمدلله ما او تا ته الله جل شانه قرآن را ورساو، احادیث د یو نه بل ته، د یو نه بل ته، د یو نه بل ته، د بل نه بل ته، حتی الان چې الحمدلله ما او تا ته الله جل شانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دا را ورسول. زمارونو من په هر یو حکم کې متابعت د چا کو؟ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، د بل چا متابعت بن نکو. زدی خبر تر اعظم اوس قرآن عظیم الشان کی ځینې آیاتونه چې دي داغي تفسیر ځینې خپل قرآن عظیم الشان کړی دی. د قرآن عظیم الشان د ټولو نه اول نمبر تفسیر دا به څنګه کو او څنګه به کیږي او څنګه شوی دی. اول نمبر د قرآن عظیم الشان تفسیر چې خپل قرآن کړی بس دې کې به موږ خبره نه کوو. دویم نمبر د قرآن عظیم الشان تفسیر چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه کړي، د قرآن عظیم الشان د حکم نه، د قرآن عظیم الشان د الفاظونه چې څنګه معنا رسول الله صلی الله علیه وسلم اغست دا، څنګه تفسیر رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دی، موږ به صدقنا و آمنا، بالکل موږ دا رښتیا ګڼو، زموږ په همدغه باندې ایمان دی. ذکر قرآن عظیم الشان موتا ته چا راوړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي. جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام خو فرشتہ راغلی دا، پټ راغلی دا، چا لیدلی دا؟ چا نه لیدلی کنه، الا یو څو صحابه لیدلی دا. نور فرشتہ براغلا، پټ براغلا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل قرآن راغی دغه آیاتونه دغه صورت دا قرآن کې واچوي. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم عام خبري دا خو صحابه او قرآن سره ورچولی نه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده فرمایل چې اوس کوم حکم راغی دا د قرآن حکم دی، دغه سي الفاظ دي، دغه آیاتونه دي، دغه صورت سره واچوي، دغه نوم ورته ورکي، نو هغه به قرآن کې واچول. نو سوچ کوئ قرآن اوس موږ تر چا خوانه راغلی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوانه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم تر چا خوانه راغلی؟ د الله جل شانه د خوانه، او الله جل شانه د چا په واسطه را لګلې؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام په واسطه باندې الله جل شانه قرآن عظیم الشان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي. نو اوس د قرآن عظیم الشان په تفسیر، ترجمه، په مفهوم باندې با موتا نعوذ بالله خپویګو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپویږي. نو اوس به ګورو چې قرآن عظیم الشان کې یو حکم راغلی دی، یو آیات راغلی دی، او داغي ترجمه رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دا، او حدیث موتا ته را رسیدلې دی او صحیح او ثابت او مرفوع حدیث دی. نو څه وکړو؟ نور خبرې خو به پکې نه کوو کنه، نه پام کوئ، نور خبرې به پکې نه کوو، ځکه چې دغه تفسیر د قرآن عظیم الشان د هغه چا د خوانه موتا ته را ورسید چې په هغه باندې نازل شوی دی. او الله جل شانه رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې څه فرمایي؟ سوره نجم راواړوه وګوره، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دا ستاسو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم
ما ينطق عن الهوا دا خبرې نه کوي، دا گفتار او وینا نه کوي د خپل خواهشاتو نه د خپل مرضۍ نه. ان هو الا وحی یوحى دا گفتار نه دی مگرم وحی د الله د خوا نه کی دی شي دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. یو وحی جلی د قرآن دی، ښکاره وحی قرآن. یو وحی خفي ده هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک دي. اوس که سړی وایي چې زه قرآن منم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث نه منم، دا سړی کافر دی، پرویزي دی، دا کافر دی، د اسلام د دین نه خارج دی. ولی همدغه قرآن عظیم الشان کی الله جل شانه 40 مرتبه 40 مرتبه څه فرمایلی دي؟ واطیعوا الله واطیعوا الرسول. 2 مرتبه الله جل شانه دا فرمایلی شي اطیعوا الله واطیعوا الرسول، اطیعوا الله واطیعوا الرسول. دا الله اطاعت کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي. 2 مرتبه به ځان لچی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعداري حکم شوی دی صفا اطیعوا الرسول اطیعوا الرسول، دا 13 مرتبه شوی دی، 13 کرته شوی دی. نو چې کله موت تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت حکم او شو نو موږ به په سر سترګو منو. خیر دی که ظاهری پکې دا ښکارېدل چې نه دا حکم چې دی که نه دې کې چېرته بې ادبي نه او که دا چا بیان که دې سره د بې ادبۍ لارې به کولاو شي او امت به بې زړور شي، نه 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 هغه حدیث ما درته څه ویل چې هغه مرفوع حدیث دي، په هغې باندې بیا د صحابو عمل هم راغلی دی، په هغې باندې د تابعینو عمل هم راغلی دی. هغه د دین اسلام سره متضاد احادیث نه دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې وینا ده. که په هغې باندې زه ویم کوم امتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بې ادبه کېږي نو بس بې ادبه دي شي، نو ته به ورته به بې ادبه وې. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حکم په بې ادبۍ باندې بنا نه دی. ما درته مخکې ویل اسلام د څه شیز دی؟ د عقل دی که د نقل؟ د نقل. نقل څه ته وایي چې د یو نه بل ته منتقل شوی را رسېدلی. دین اسلام په عقل باندې څوک نشي معلومولی، د عقل سره جوړ تعلق ساتي خو پورا په عقل باندې نشي معلومېدی. ولی الله جل شانه وحی چې دا وحی په دې کې غلطي کېدی شي، وحی دا په عقل باندې بنا نه ده، دا د الله جل شانه حکم دی ډایرکټ، هغې کې عقل ته دخل نشته. نو وحی کې غلطي نشي راتلی. ولې د چا حکم دی؟ د الله جل شانه. او عقل دا به مو ته استعمالو، په دې کې غلطي راتلی شي، په دې کې 1000 بار غلطي راتلی شي. وګورئ تاسو نن به یو فیصله ټیکي سبا به بله ټیکي، نن به یو خبره ټیکي سبا به بله خبره ټیکي. هغه افلاطون، فیثاغورس، جالینوس هغوی چې کومې نظریې پیش کړې وي دا حکیمانو لیلو خیران خلکو د دنیا په نسبت باندې، دوی چې کومې نظریې د دنیا د کائناتو د اسمان د ستورو د نور د ځمکې په باره کې پیش کړي وي، نن ستا ساینس هغې پورې خاندي. وایي دا څه لیوني خلکو، خو وایي د دوی وایي دا عقیده وه د اسمان په باره کې، د ځمکې په باره کې، د ستورو په باره کې، د نور په باره کې. یاره وایي دا څه لیوني خلکو، نن ساینس هغې پورې خاندي. ولې هغوی خبرې د څه نه کړې وي؟ افلاطون، فیثاغورس، جالینوس دې خلکو د عقل نه خبرې کړې وي، د وحی نه نه وي کړي. نو وحی کې غلطي نه راځي او عقل کې وایا عقل کې غلطي راځي که نه؟ نو اسلام دین د دې ټول احکام د عقل سره برابر دي خو په عقل بنا نه دي، دا په وحی باندې بنا دي. موږ او تاسو ته حکم شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ، چې د هغوی تابعداري به کوو. یو صحابي دی موږ او تاسو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم څه تابعداري وکړو. موږ او تاسو خو پکې عقل ته خبرې اړو. یاد ساتئ زه خو مولا نه یم، خو دې ځینې مولیانو ته وایم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم حدیث درته ورسید هغه بد مه ګڼئ، هغې باندې سوچ وکړه، سرچ پې وکړه. یاره که دا حدیث رښتیا حدیث یي او دا معتمدو کتابونو کې راغلی یي، د دې راویان ثقه دي او دا حدیث مرفوع دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسېدلی دی، یاره په دې خو عمل پکار دی.
اوس ځینې احادیث دي چې منسوخ هم پکې شته د قرآن عظیم الشان په آیاتونو کې څه به منسوخ شته دی د قرآن عظیم الشان اسلوب او طریقه دا ده چې ځینې آیاتونه پکې منسوخ تلاوت منسوخ الحکم دي سوچم شته ځینې پکې داسې شته چې هغې تلاوت هم نشته حکم هم نشته عمل هم پې نشته ځینې آیاتونه داسې شته چې منسوخ العمل خو دې عمل پې نشته خو منسوخ التلاوت نه دي تلاوت یې اوس هم ما تاسو قرآن کې کوو لګیا یو انکار هم ترې نشو کولی هغې حکم منسوخ دی خو آیت منسوخ نه دی او په قرآن عظیم الشان کې تر قیامته پورې به چلیږي اوس ځینې آیاتونه داسې شته چې منسوخ التلاوت دي تلاوت په قرآن کې نشته خو حکم یې اوس هم شته محترمو نو د قرآن کریم ناشنا اسلوب دی ناشنا طریقه ده نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې دې خبرې تر اعظم چې داسې حدیث ته چې هغوی منسوخ شوي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رستني عمل باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم به شروع کې یو رنګ وفرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حکم به وشو چې نه دا حکم بدل کړي په دغه باندې عمل شروع کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم به اسې عمل شروع کړ او مخکینی سنت طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم به ختمه شوله اوس به په دغې وروستۍ طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عمل کیږي نو چې حدیث منسوخ هم نه دی او کمزور حدیث هم نه دی موضوعی حدیث هم نه دی مرفوع حدیث دی د صحابه او عمل هم پی امامان هم منظور کړي امام بخاری امام مسلم ابو داود نسائی ترمذی ابن ماجه او همدغه رنګي موطئینو پورې را رسیدلی نورو د حدیثو معتبرو کتابونو پورې نو باید موږ تاسو پې کوشش د عمل وکړو موږ تاسو به څه کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې طریقه باندې عمل وکړو اوس بس تاسو ذهن ته یو اعتراض راځي ښه چې مولوي صاحب موږ نوابیان جوړې که څنګه نه په حدیث باندې په عمل کولو نه څوک وابي کېږي او نه څوک پنجپیری کېږي او نه څوک بریلی کېږي او نه څوک دیوبندي کېږي د چا امتی جوړیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی جوړیږي اوس دا کوم مذاهب چې دي دې ته به لاړ شو محترمو ذهن ته به هم دا خبره راشي چېرې یو ځای کې امام مالک صاحب د یو عمل په باره کې یو رنګې فرمایي امام ابو حنیفه رحمه الله دا بل شان فرمایي امام شافعي رحمه الله بل شان فرمایي او امام احمد بن حنبل رحمه الله دا بل شان فرمایي یاره دلته موږ څه کوو دلته د چا په خبره باندې به موږ عمل کوو اما ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پیش کوي دیم پیش کوي دیم پیش کوي دم پیش کوي نو په کوم حدیث باندې عمل کوم نو یاد ساتئ ټولو کې مشر امام څوک و جواب برا کوئ مشر امام په مجتهدینو کې څوک و امامان ډیر تیر شوي حصر په دې څلورو کې نه دی که یو څوک وایي چې ولې دا څلور نو موږ بیا ووایو چې اسمانونه ولې څلور دي د دنیا ګوټونه ولې څلور دي اسمانونه ولې ودي دا خو ته ضرور خبره نه ده چې ولې څلور دي دا الله ته منظوره وه څلور دې ځي پورې راورسول ډېر امامانو د هغوی مذاهب هغې وخت سره ورک شو هغوی چې کومې مسلې راایستې وي استنباط یې کړی و د حدیثو نه چې مسلې راایستې وي هغه وخت سره ورک شولې شاګردان یې پاتې نه شولو عمل پې ختم شو نو زه څه وکړم چې دغې څلورو فقه راورسېدله او د نورو نه را رسېدلي نو په دې باندې یو سړی ما ولې مجرم کوي مشر امام څوک دی بیا وایي امام ابو حنیفه رحمه الله او نوم یې درته درځي چا چاته یې نوم ورځي ګوتې اوچاتې کوي خپل نوم یې څه دی نوم یې څه دی نوم یې څه دی نعمان ابن ثابت نعمان نوم دی او د ثابت صاحب زوی دی او ډیر جید عالم دی جید مجتهد دی د مجتهدینو څه شی دی استاد دی هلکه ته به وایې چې مولا صاحب د ځان نه لګې کم دی چې استاد دی او زه درته اوس ثابتوم دلته درته ثابتوم امام ابو حنیفه رحمه الله د ده سره په زمانه کې چې کوم مجتهد تیر شوی دی د څلورو مجتهدینو کې څوک دی امام مالک صاحب دی خو یاد ساتئ امام مالک صاحب تقریبا 10 کاله د امام ابو حنیفه رحمه الله نه کشر دی
مدینه منوره کې سره په نور ځایونو کې سره ملاقات هم شوی دی او مناظره هم سره داسې وړه غوندې کړې ده. خو امام مالک رحمه الله، امام ابو حنیفه رحمه الله چې دی، امام مالک رحمه الله په مسله کې په خبرو کې لاندې کړی دی. امام اعظم صاحب خو ورته اسې نه وایي چې امام الاعظم لوی امام، یعنی د مجتهدینو کې مشر امام. مطلب دا دی چې په مجتهدینو کې مشر امام، د لوی علم خاوند، د لوی عقل او د لوی رای او د لوی پوهې خاوند، دا څوک دی؟ امام اعظم رحمه الله دی. خدا خو ورسره په یو زمانه کې امام مالک صاحب تیر شوی دی او دا د نه کشر دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې راځي چې د څو صحابه سره ملاقات هم شوی. نو بیا څه شو چې ملاقات د یو انسان د صحابي سره وشي، د ته څه وایي شریعت کې؟ جواب راکوئ، تابعی ورته وایي که نه. نو که چېرته د امام ابو حنیفه رحمه الله ملاقات د صحابي سره شوی یو شوی، نو څه به امام ابو حنیفه رحمه الله خو به تابعیم شي که نه؟ نو نورم مرتبه اوچته شوله. یو مجتهد شو، د مذهب خاون شو، د فقه خاون شو او ورسره تابعیم شو. امام مالک صاحب د ده په باره کې ټیک وینا دا ده چې هغه تابعی نه دی. اوس د امام مالک صاحب نه کشر څوک دی؟ امام شافعی رحمه الله. او دا امام شافعی صاحب د چا شاګرد دی؟ دا ځان سره په دماغو کې ولیکئ. دا ډایرکټ د امام ابو حنیفه صاحب شاګرد نه دی، نه د امام مالک صاحب شاګرد دی. دا د امام ابو حنیفه صاحب د شاګرد چې امام محمد الشیبانی دی، دا د امام ابو حنیفه صاحب شاګرد او ما تا ته چې دا کومه فقه را رسېدلې دا چا لیکلې ده؟ شابه دا لیکلې چا د امام محمد الشیبانی صاحب لیکلې ده. چا لیکلې ده؟ امام محمد الشیبانی صاحب دا لیکلې ده. او روایت ټول د امام ابو یوسف صاحب نه چې د امام اعظم صاحب مشری شاګرد او د امام ابو حنیفه صاحب نه کړي دي. نو اوس دا امام شافعي صاحب د چا شاګرد؟ د امام محمد صاحب. او امام محمد صاحب د چا شاګرد؟ د امام ابو حنیفه صاحب. نو اوس پته ولګېدله چې دغه دویم مجتهد چې امام شافعي صاحب دی، دریم مجتهد، دا د امام ابو حنیفه صاحب د شاګرد دی. نو د امام ابو حنیفه صاحب شاګرد خو شو که نه؟ یلکه بغیر د واسطې نه خو نه شو، خو سره د واسطې خو شو چې په منځ کې یو واسطه پرته ده چې هغه څوک دی؟ امام محمد صاحب دی. اوس راځه او بیا د امام شافعي صاحب مور، د امام شافعي صاحب مور چې پلار وفات شو، دا د استاد امام محمد صاحب په نکاح باندې واغستله. نو امام شافعي صاحب وایي الله دې په امام محمد الشیبانی باندې رحم وکړي، ما چې د علم او د کتابونو نه څومره پیدا واغستله، دغه دی اوس د امام شافعي ما، یعنی د علم دا ما د چا نه یاد کړه؟ د امام محمد صاحب نه، د امام ابو حنیفه صاحب د شاګرد نه. اوس څلورم امام پاتې شو، څلورم مشهور امام د مذهب امام احمد بن حنبل. یلکه دا څوک دی؟ دا د امام ابو حنیفه صاحب د شاګرد چې کوم شاګرد دی امام شافعي، دا اوس د شاګرد دی. نو څو امامان د امام ابو حنیفه صاحب شاګردان شو شابه؟ یوی په شاګردۍ کې امام احمد بن حنبل راغی، نور ډیر شاګردان هم شته. خدا مشهور چې د مذهب خاوندان دي. امام احمد بن حنبل دا شاګرد دی د امام شافعي صاحب، امام شافعي صاحب دا شاګرد دی د امام محمد صاحب، امام محمد صاحب شاګرد دی د چا؟ د امام ابو حنیفه صاحب. نو اوس پته ولګېدله چې امام الاعظم څوک پاتې شو؟ امام ابو حنیفه رحمه الله. نو اوس په حدیثو کې یو عمل راغی، یاره حدیثو کې ضد نشته دی، حدیثو کې په خپل منځ کې ضد نه دی راغلی، خو ما تا ته پکې مثلا ضد ښکاري. یو حدیث کې یو رنګ حکم دی، بلکې بل رنګ حکم دی. یاره اوس به پې ما ته عمل کو، الصاف ملا به تې مسله خره وباسي که نه؟ امام ابو حنیفه صاحب به خره وباسي؟ جواب راکوئ. یلکه زه به د حدیثو نه ښه مسله راوباسم د قرآن نه، که امام ابو حنیفه، امام شافعي، امام مالک، امام احمد بن حنبل هغوی به خره وباسي، هغوی به خره وباسي. ښکاره خبره ده. ولې؟ ځکه چې د رسول الله سلم زمانې ته نږدې دي. تقوا د هغوی زموږ نه 1 میلیارډ زیاته ده، عدل د هغوی زموږ نه په 1 میلیارډ باندې زیات دی. هغوی د رسول الله سلم زمانې ته ډیر نږدې دي.
دا غوی زمانہ زمنګ د زمانې نه بهتره ده په حدیثو کې راغلی دي نو داغه خبره او چې د حدیثو نه کوم راځي د قران نه ډیره بهتره نو اوس خبره ګور راځي اوس خبره برابرۍ اوس امام مالک صاحب هم خبره د قران نه د حدیثو نه راځي دا امام شافعي صاحب هم راځي دا امام احمد بن حنبل هم راځي دا رحمهم الله او امام ابو حنیفه رحمه الله هم راځي دا نو اوس زه عمل کومه د چا په اجتهاد چې د حدیثو نه راځي دا یره زما اعتماد په امام ابو حنیفه رحمه الله باندې ډیر دی نو زه دغه په دې اجتهاد باندې عمل کوم چې د حدیثو نه زویم مسله راځي دا د دور ډیره وا تقوا ډیره وا زویم چې دا ډیر ثقه دی زویم چې د عمل ډیر برابر دی زویم چې دا تابعی دی نو زه دغه د حدیثو نه چې کوم مسله راځي د قران نه باغي عمل کوم په دې باندې زه ګناګار یم ګناګار خو په نه مګنه خو یاد ساتئ چې امام ابو حنیفه رحمه الله ته موږ درجه د پیغمبر نه ورکو سبقو د پیغمبر درجه به نه ورکو ګوره سوچ کوئ زمونږ استاد پیغمبر څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا مانه یو چاته پوسو تا پکې ګو معنا یو چاره ته پوسو وای قاری صاحب ما ته وای قاری صاحب وای دا امام ابو حنیفه صاحب مخکې پیدا شوی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ول داسې بلا دی وغوروله داسې بلا دی پاسوله چې رشا پلار به سملې دا دې څه ویل مې لغه ګوري نو سوچ کوي امام ابو حنیفه رحمه الله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی دی امتی امام ابو حنیفه رحمه الله چې مسائل رئیستی د چا د خبرونه رئیستی وایا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرونه نو امام ابو حنیفه رحمه الله چې کومه مسله د ځان نه کړی دا او په خپل عقل باندې کړي او هغه کې دا ماته وای چې دا زما خپل سوچ فکر هوا هوس دا خبره کوي موږ تاسو یې منو نه منو کنه اخو موږ ته وای چې کچرتا زما یو قول د حدیث سره خلاف راغی زما قول وي په دیوالو له حدیث واخلا کله چې یو حدیث صحیح ثابت شو بس وي زما مذهب تاسو پیژنئ امام ابو حنیفه رحمه الله فرمای تاسو ته پته شته چې زما مذهب څه شی دی نه نو خپل جواب فرمای امام ابو حنیفه رحمه الله خپل جواب فرمای کله چې یو حدیث صحیح ثابت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسید راویني برابر دي فهو مذهبي بس همدغه زما مذهب دی ګره نو پته ولګیدله چې نو امام ابو حنیفه رحمه الله مسلې سن راځتي دا حدیث او حدیث د چا دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دینو زچې د امام ابو حنیفه رحمه الله په کوم قول باندې عمل کوم چې د حدیث نه راځته دی د ډایرک د چا په عمل باندې عمل شوایا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بهرحال موږ ته تابعداري شوی دا د الله جل شانه د حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم موږ به تابعداري د الله جل شانه د حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم کو اول الله ماته به تاسو ته د سو خبر باندې عمل کولو توفیق را نصیب کی